د زیارت په ورځ باندې یعنی د جمعرات په ورځ باندې چې څوک دا وظیفه سل پیرو کی فرمایي چې د انسان کو څومره حاجات وي د انسان کو څومره مشکلات وي د انسان کو څومره پریشانی وي ټینشن وي غم وي دا الله پاک په خپل قدرت کامله سره ختم کی دا رنګ څومره چا حاجات وي او څومره د یو انسان غټ غټ خواهشات د الله پاک نه او د راوي زمانه خواهشات د پوره شي د جمعرات په ورځ باندې دغه رنګي د زیارت په ورځ باندې د وظیفو کې ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو ټول مشکلات ټول حاجات دا پوره کړي بسم الله الرحمن الرحیم تمام تعریفونه د الله پاک د پاره دي تمام تعریفونه تمام حمد و ثنا د غزاد د پاره ده چې د ازمکه د اسمانونو د هر څه پیدا کړی دي او د عبادت لایق دی او دا غرنګي ز گواهی ور کوم د خبر نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک رسول بنده دی نن چې کوم زموږ وظیفه ده د زیارت په ورځ چې څوک دا وظیفه کوي الله پاک له ټول ټینشن دا له ختمي الله پاک له تمام مشکلات دا حل کوي او دا غرنګي الله پاک له ټول حاجات دا پوره کوي یاد ساتئ کدا حاجات ساسو د نوکری وی کدا د غرنګي د دیاړی وی د مزدوري وی د غرنګي د کور وی د گاډي وی چې سم وی ان شاء الله العزیز تاسو دا وظیفه کوي الله پاک واستاسو ټول حاجات دا پوره کوي سونه پریشانی دي او د غرنګي سمرا مشکلات دي نو کو څوک د زیارت پر ورځ دا وظیفه کوي ان شاء الله العزیز الله پاک با د انسان ته تمام مشکلات دا بوله حل کی سونه پریشانی دي سمرا ټینشن نه سمرا غم دي سمرا کول چانه تنگ وي ان شاء الله العزیز چې سمرا خیر دی د هغې لپاره دا وظیفه کولی شي څومره شر دی د هغې نه پناه غوښتلو لپاره دا وظیفه کولی شي د زیارت په ورځ چې په کم ټایم کې تاسو را وظیفه کوئ نو بیا به درود شریف دا 11 پیرې وایي بیا به د هغې نه بعد سل پیرې سورة اخلاص یعنې قل هو الله احد وایي بیا به د هغې نه بعد لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لومبه کلمه کومه ته ویل کی کلمه طیبه دا به 100 پیری وای بیا ول هغه نه بعد 11 پیری درود شریف وای بیا ول هغه نه بعد خپل سوالونه دا الله پاک ته وړاندې کوي الله پاک ته او جاړي الله پاک ته خپل مشکلات خپل حاجات دعوت ور وړاندې کوي او خپه جړه باندې دعا کوي دا وظیفه محترم هغه ټایم پوره کوي چې سو پوره تاسو حاجت نه پوره شوي الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته